بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد رحمه الله فرمائي ومن اسلم في كر حنطة فلما حل الاجل اشترى المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلام بقبضه قضاء لم يكن قضاء. مولسي وقت شيء ورده بابو بای السلام شروع دی نو باغی کې نن دا مسله ذکر کړي او د دې مسلې مخ کې واده شوی او بیا کې عام بیا کې مثلا ما د خالد نه غنم واخیستل بابا السلام سره توجه کو یو بیر به ما دو میشت نیټم کې خودله الګ ته به مالا لس من غنم راکې خالد ول سیدا چې کله دوه میاشتې پوره شولې نو ما ورته ویل هلکه ماله غنم راکړه که نه ده راته ویل د دې وخت کې د هدایت نه غنم واخیستل ورسره وونه او ما ته ویل چې لاړ شه دغه نه د خپل غنم وصول کا ځان لې وصول کا به زه لاړم د هدایت نه مې غنم ځان ته کیل کړه دا جایز ده که نه وایي جي دا ادا ونه شوله ما ته رب السلام ته ادا ونه شوله. دویم صورت دا دی چې خالد ما ته ووایي ما هدایت نه غنم اخیستې لاړ شه ولې ما دپاره کیل کا او بیا زما د طرفه ځان ته کیل کا دوه کیله وکړه او بیا ما دغه شان وکړه نو دا جایز ده ما ته ادایګي وشوله رب السلام ته ادایګي وشوله پوه شولې پې ورته وګورئ ومن اسلم څوک چې به سلام وکړي فی کر حنطة د غنمو په یو پیمانه کې کور ویلی کېږي 60 قفیس ته دا یو پیمانه ده فلما حل الاجل ورکله چې نیټه پوره شوله مثلا 2 میاشتې پوره شولې اشترى المسلم الیه مسلم الیه چې دی به سلام کې څوک بایې دی هغه واخیستل من رجلین د بل سړي نه هدایت نه واخیستل کرن یو کور غنم وامر رب السلام ته امر وکړلو بقبضه قضاء چې بس بدوري ادایګي قبضه کزانتا لم يكن قضاء دا ادایګي نه دا وان امره کما ته خالد امر کړو دا دویم صورت شو ايق بده له چول ما د بر قبضه کا ثم يقبضه لنفسه او به قبضه خپل ځان د پاره نو فقط له ما دغه غنم د هدایت نه کېل کړه له اول د مسلم الیه خالد د پاره ثم اقتاله بمکیل کړه غنم لنفسه د ځان د پاره دغه کورخه بس جایز ده. تاسو پوه نه شئ مولوی ورسېدلی راځي ورلوس مولوی صاحب اول صورت ولې نه دی جایز دویم صورت ولې جایز دی بره ګورئ ځکه چې اصل کې 2 صفقې دي 2 عقد دي او کېلن کیږي او کېلن چې کله 2 عقد کیږي 2 پیرې به کېل کې دا ضروری د مخکې مونږ ویلو څنګه 2 عقد دي یو د خالد د مسلم الیه او د هدایت دغه کوم باید دغه ترمنځ عقد دی او یو زما رب السلام او د خالد مسلم الیه ترمنځ زوړ عقد نو عقدونه څو دي 2 دي چې کله 2 عقدونه دي او کېلن غنم خرڅیږي نو 2 پیرې به کېل کې اله بسې کېږي حدیث کې راغلی کنه چې ترڅو 2 کېله پکې نه راغلی هغه پورې به نه سې کېږي یو پیرې به غلا کېل کم به ځان لا پوه نه شولې پی نو کته اعتراض وکي چې زما او د خالد بیا خوري رمخ کې شوی ده کنه یار څه وس خونه ده چې اوس پکې کېل کو نه جواب دار زما او د خالد بیا مخ کې شوی ده خو قبضه وس کیږي او د قبضه درجه د سیده لکه د نوی عقد مخ کې ویلو د قبضه درجه د سیده لکه د ولې د سیده د دې دلته دا وجن د ذکر کړي مخ کې ذکر کړي وا ځکه نوی عقد کې ملک راځي او قبضه کې تصرف راځي او مقصود د ملک نه تصرفي نو مقصود د عقد د په قبضه راځي نو قبضه حیثیت په شان د چا شو د نوی عقد شو نه زه اوس قبضه کوم دا د سشول لکه چې زه اوس عقد کوم لہذا 2 عقد شو یو د خالد او د هدایت ترمنځ
او یو زما د خالد زوړه قد دی خو قبضه به کې اوس کېږي ګویا چې اوس حقت دی نو دوه کېله که وشي دوه عقدونه چې ټیک به وي لکه دویم صورت کې چې و او په اول صورت ولې نه دی صحیح ځکه چې هلته فقط یو کېل دی حالان کې عقدونه څو دي پوه شوي ورته وګورئ لأنه اجتماعت ځکه جمع شول دوه صفقې بشرط الکیل او د کیل په شرط باندې عقد روان دی کېږي صفقه کېږي لہذا فلا بد من الکیل مرتين فلا بد من الکیل ضروری دی چې کیل وکړو دوه پیرې ولنهي النبي عليه السلام ځکه منع کړی دا نبی علیه الصلاة والسلام ان بیع الطعام چې طعام خرچي حتی یجري فيه صاعان حال به جایز وي چې دوه صحابه کې جاری شي او موږ مخکې بیع کې ویلو کنه چلته بیع کې را مسله تېره شوې وه چې څوک یو شی کیلن واخلي او بیا په بل باندې کیلن خرڅوي نو دوه تلل به پکې کوي دوه کیله به کوي ویلې مو که نه ای وزنن واخلي په بلې وزنن خرڅوي نو دوه وزنه به هم کوي او بیا موږ دا ویلو چې عامه بیع کې دا حکم نه دی دا اصل کې د بیع سلم حکم دی را بشي راله نو دا دراله نو وایي وهذا هو محمل الحديث دا حدیث محل چې هم دا دی علامه مره دا مخکې تېره شوې وه باب مرابحې او تولید سره متصل فصل کې هغه اعتراض او جواب وکړي هلکه سلم به یو مخکې شوی څه اوس خو نه کېږي نو ما جواب کړی دی قبضه اوس کېږي والسلم وإن كان سابقا دا بیع سلم چې واق د سلم دا اگر که سابقا نو لكن قبض المسلم إليه لكن قبضه د مسلم فيه لكن قبض المسلم فيه لیکن قبضه مسلم فيه کی چوا لاحقنا خو فی الحال کیږي وانه او دا قبضه د مسلم فيه چې دا داسې دا بمنزله ابتداء البيع چې دا په منزله د ابتدائی بیع نه پوهیږي په خبره می کړی و دلته ولا بل وجه ذکر کړی دا برو ګوري په منزله د ابتدائی بیع کې دا یو وجه خو مخکې ما ویلا اما ول دلته نه د ذکر دلته ول کوم وجه ذکر کړی غدا دا چې د رب السلام حق چی دا په معین غنمو کې نه دا بدین کې د مسلم الیه په ذمہ معنی دین وی دا څه ده کنه او چې د هدایت نه غنم قبضه کوم دا عین دی معین غنم دی غته علما نو حق می بچا کړي دین کې اولمتی عین او دین او عین بیل اشیاء دي نګوي چې تبادله کومه تبادله مبادله المال بالمال دین و د بریدمه عین تی اخلمه نه دا خو به نشول څه پوه شوي کنه به دا خو به شول اصل کې وورا لأن العين دغه ده کنه ځکه عین چې دا کوم په الحال چې هدایت نه قبضه کومه غیر الدین دا خو د دین نه غیر شریکم چې ما مسلم الیه خالد پوری په حقیقت کې اعتراض برګوري اعتراض خدا دې چې قبل القبضه مسلم فيه کې تصرف کول جایز دي کنه دي مخک پرونی درس کیو نه دی جایز ولی دا خو مبیا د مبیا کې قبل القبضه تصرف کول جایز نه دي دلته خو تصرف دی کنه یار دینه بورې دی وې نخلی تصرف نه دی څه نو دا خو تبدل کول دي دا خو جایز نه دي جواب دار مولوی سم دی حکم په اعتبار سره چې زه د هدایت نه کوم قبضه کوم دا تبادله نه کوم چې زما دین پورې دی عین اخلمنه دا چې کوم شی لمګوي چې کوم پورې دی هم قالما عین دین اخلمه بس تبادله پکې نه لکم سم چې پورې دی هم اخلمه ځکه چې تبادله پکې فرض کوم به خو جایز نه جوړیږي پتن لګي وای شي کنه نو په یو حکم کې مونږ وایو دا بیان ده به هم ګورئ ته وین جعل عینه وین جعل اگر چې دغه عین دا عین دین ګرځیدلې دی وین جعل اگر که دغه عین چې کوم چې هدایت نه اخلمه عینه دا څه ګرځیدلې دی عین دین اکم دین چې پوری وای چې مقه اخلمه وسبو نه شوي في حق حكم خاص بحق د خاص حکم کې خاص حکم سره وهو حرمت الاستبدال حرمت د استبدال خو حرام دی
بدلول خو دا خو تصرف کول لمنګل تصرف خو ټیک نه دی نو دا جواب دی چې بیت استبدال نه کوي بینی خپل حق لري بهر حال فيتحقق البيع بعد الشراء بيع لا بعد الشراء رسي بدي ماني یو بیره بيع لا بيع الشراء څه مطلب اول مسلم الیه د هدایت نه بيع کړی دا هدایت نه شراء کړی دا او سیما مانی خرڅي ګوي چې دا قبضه د سیده چې قبضه ما راکې لکه ربانی خرڅي پوه شوي کنه به دوه شي نه رالګه لاندې لیکلي کنه فتحقق بيع المسلم الیه من رب السلام کلا بعد شراء المسلم الیه من بایعه هدایت نه ولواخست لو به دغه به بما من را خرڅ کړله بما خو مخکې را خرڅ کړی و خدا قبضه د سیده لکه چې وسی را خرڅي تاسو پوه شوي وإن لم يكن سلما وكان قرضا فامره لکبر وګوري د صورت اوس بدل کړي خالد مانی زما غنم قرض پوری و بیا سلام مثلا نه ده اکټ کړي دا دویم صورت دی قرض مې به یو من غنم رانه قرض اخیستو زور الملک از ما غنم الله راک کنه د هدایت نواخ سلمات ولال شبز دغه نزان له وصول کا زلاله فقط یو پیر کلمه و غزان ته جایز ده او مخکې دغه جایز نه و څوک یې لبګارو دوا یو پیر خالد د بار بیزان د بار او دلته یو پیر ځان د بارم کافی ده پوه شوي کنه به وجه څه درازي وإن لم يكن سلما کچری دا بیا سلام نوا وکانه قرضا او دا قرضو فامره بقبض الكر او به امر وکماتا چلال شاک کور قبضه کا جایز ده وجه سره لأن القرض اعاره لکبر وګورئ امری سب قرض خاصل کی اعاری عاریه خو به جنې کنه الګ راګاړې درا ک یو دو ورځولا الګ د پلانکې شی موبایل درا ک دو ورځولا پلانکې شهر خلک یو بل بغیر د نفي بغیر د اجرت تخستلونه صرف نفي حاصلولو د بار شی ور کوي کنه دته ویل کی څه عاریه نو قرض مسل کی عاریه ده او عاریه کی چکله ده چا چې په سوال شخصته او پس مالک ته ور کوي د عیني هغه شی کې بدلی عیني هغه شی ما خالد موبایل عاریه ده نخسته او واپس یې راکې بینی ماغه موبایل راکې نو قرض په حقیقت کې سره عاریه او عاریه کې واپسی د عیني شوی بدل نوي نو چې قرض کې ما خالد غنم خسته دي او هدایت نه واغستل او مال راکې گویا اومق غنم راکې کې مې چې مانه اخستي ستبادله مبادله پکې نشته چې نشته بس یو وخت دی زوړ ایو کېل کافی دی څه ویل وته ګوري ولهذا دغه وجد ينقض كم بيقول لأن القرض ذاك قرض شدي إعارة ده إعارة ده ولهذا دغه وجد ينقض بلفظ الاعاره دا لمانو ویلي قرض په لفظ د اعاری هم منعقد کیږي ان شاء الله عاری په باب کې به منګ لراشي چې د دراهم او د دنانی رقم شي چې بتاین نه متعین کیږي دغه عاریه قرضي دغه عاریه څه وي حکم شي چې بتاین متعین کیږي دغه قرض ماریه ګورئ دا او عین شی نه هلاکیږي هغه صورت کې ادو مخه عین شی چې موجودي واپسی بکی کی به کې قرضی مالیه غسل کې فکان المردود دا هدایت نه چې کوم ځای شاخله ما کنه دا عین ماخوذ دې کوم چې مان خالد خسته بینی او ما غده خو مطلقاً څه مطلب په حق د استبدال او وغیرہ ټول مسلو کې یو حکم کې نه خو غره حکمن یادو دا د اعتراض نه جواب دی لکه غنم خو خالد خړلې دا څنګه یې نه هغه شو به د حکم په اعتبار سره غدي یعنی بیا پکې نه ده ځکه کوملی چې موږ حکم په اعتبار سره دا بدل کوم توجه ما خالد نه غنم ما نه خالد قرض غنم واخستل مش پس دا نور غنم راکې نو موږ وایو دا بینی غنم دي کچری دا نور کو نو دا خو به تبادله ده کنه یار تبادله د غنم او بغنم ودا او پر ازام ده خو به بیا شولا او بیا جایز ده دغه شان چې وی حالن ورکه بل نساوی دا جایز ده دا خو سود راځي به پوهیږي کنه پیږي نو قرض چې جوړه دغه سوچ به کې روباسي دغه تصور چې حکمن چې واپسی کوي دا غیر شي نه دی ومقه واپس کوي کې غیر دی کو به خو دې لنجک لاله دیو جن من وایو دی کورونه کې چې خلک غنم وړي وغیرہ د زنانه یو بل نه قرض اخلي دا قرض دی دا بیان نه ده
تبدانه وی چاله کدل څه تبادله د مال بالمال هم جنس معنی کیږي انا صاحب کې حرام مده یو فی الحال ورکه یو بلی 2 ورځې پس ورکه 3 ورځې پس دا خو جایز نه ده خلم دې کنم دې نه جواب یې سره مولوی صاحب دا قرض دی کما زمنګ زنانه او د خالد د زنانه نه غوړی راوړه نو پس چې غوړی ورکي نور من به د فرض کو چې دا بینیو ماغه ورکي او که نور فرض کې غره به خو بیا ده خو جایز نه ده دغه شان وړو دغه شان غنم دغه شان نور څه مالګه پویږي په فلا اجتماع صفقتان لنډه دا د 2 صفقې نشول یا خو زړه صفقه ده رد پکې کوي چې 2 صفقې نشول یو پر کېلم کافی دي قال امام محمد رحم الله فرمایي ومن اسلم في قر فامر رب السلام ان يكيله المسلم اليه في غراء رب السلام ففعل وهو غائب لم يكن قضاء تسمع تلګور وګوري مې شپ دا خبره ذهن کې کېنه وای چې بیا سلام کې د رب السلام حق دا پاین کې نه دا بچا کې دین کې نه رسېبي دا بچا کې دین کې عین کې نه ویخه عام بیا کې چې زره هدایت نه غنم والا عام بیا کې اما ته دا غدي غنم شو مال ز ټیک دا نو دقه غنم زما شو دقه معین د دین علاوه نور نه دي او بیا سلام کې ک نیټه پوره شمه ته دا غنم دل در کومه او بیرته وی دا نه نور در کوم زو ته څنګه شم ویلې اما بای کې وته ویلې شم چې کوم در دې کړی اشاره دی وته کړي هوسه راکاوه نو اما بای کې حق پچا کې عین کې د مشتری او بای سلام کې د رب السلام حق دا باین کې نه بلکې چا کې دین مطلب په غیر متعین کې نیټه چې برش ولا ما درته ویل خالد ماته ویل غنم در کوم لرا کړی نه دی به ویدانه در کوم نو در کوم مکول شي انا کې مې بای کې نشي دا قاعده زین کې نستله وسرا شي خالد نما غنم واغستل لسمنه نیټه برش ولا یو مش نیټه وبالفرض ما وته ویل چې سکارو کیا رغستا کم لو خیری ستا کم بوجي دا کم اشکری څه دي دغه ستا غنم ما د پر پاغي کې وتله د ویل ټیک د وی تلل نو زما د پر قبضه شو کنه نه د قبضه وای الکه دا ولی زما حق پدین کې ده که بیان کې ده بیا سلام کې دین کې ده او دا غنم چې خالد تلی دا عین دي که دین دي دا خو عین دي او زما په لوخي کې تلی که خپل کې تلی نو قبضه څنګه راولو یار دا لوخه زما دینه چې زه ته یم چې لکه دغه زما لوخه لدی کې وتل نو بزما د طرف وکیل شي دلته وکاله ټیم ټیک نه دی نه غنم زما دي نه لوخه زما دي ویږي کنه به وګورئ ومن اسلم څوک چې بیا سلام وکي فی قرن مثلا په یو من غنمو کې فامر رب السلام نبی امر وکي رب السلام ما امر وکړلو خالد ته اي کی له چې کېل کده غنم کېل لیکي دغه غنم مسلم الیه فی غرائر رب السلام اچھا ما دا صورت بری خود یار اصل متن ولا صورت می بری خبه وښی من غنم می د خالد ناخستی دا صورت ما پرې خو صورت کم چې روس سره روان دي مې بیان کو مې خالد ته خپل لوخه ورکو دا لوخه والا زنوما ټلیفون مې وته وکړو مثلا یا مې بل چا په واسطه خبر وته راولې غلو چې زما لوخه غلطه پروت دی یا د پلانکی سره پروت دی یا تاسو پروت دی هغه کې غنم بس وتله او زه غایب ما غوتلل نه دا قبضه نه کافی کیږي ها پوهیږي به مونږ ویلو مخکې به کې تیر شوی دا کېل به د مشتری طرف الا بدا کافی کیږي چې بعد البيع کېل وشي بعد البيع وزن وشي او مشتری حاضر وي دا دوه قدم لګولې او خیلمي نو که قبل القبضه کم کېل شوی دا بر مشتری د طرف نه حسابيږي قبل القبضه موایا الک شمه قبل البيع ګوره دی خالد غنم واخستل د هدایت نه کېل کړه نو چې په ما باندې اخر سي دوباره به کېل کوم ځکنه که کېل نه کوم ویلو تصرف نه دی ټیک په خبره باندې پیږي کنه نه رسې پی نو موږ دا مسله به کړی و چې زه حاضر یم خالد نه واخلم زه حاضر یم ازما په حضور کې خالد فقط د هدایت نه تلی دا کافی ده دا یو کېل کافی ده صاحب د هدایت بیان کړو او که بعد البيع خبره ما بيع وکړه یو حاضر یم دوا ازما په حضور کې تلی کنه بس به صحیح ده
او کزه بیا می وکړل او حاضر نوم لکه دا صورت دی او به کېل کې ما د بار نه دی کافي دا مخکې مونږ ویلو او یا زه حاضر یم خو لا به شوی نه دا ما په مخامخ تلی هغه نه پس به کو به دغه کلم کافي نه دی مخکې ویلو کنه هر ځین کې هم نه بهر حل ته وګوري فامر رب السلام ما امر وکړلو مسلم الیه ته ان یکیل والمسلم الیه چې مسلم الیه دی کېل کې فی غرائر رب السلام هم زما په تیلو کې دی کېل کې ففعل نو خالد دغه کار وکړلو کېل کړلو خو هو غائب دا رب السلام چې دا غایب زنوما لم يكن قضاء دي سره ادایږي ونشولا وللان الامر بالكيل لم يصح نامر فکیل ما نه وسی غنم خزما په قبضه کې لانی دی راغلی مولوی صاحب امر بسره په خپل شي کې کوي باب الوکالت کې راځي ښا امر به بچا کې کوي خپل شي کې باب الوکیل جوړه لم يسن سي کېږي وللانه لم يصادف ملك الامر مولوی صاحب دغه خلا نو مخامخ شوی ملک د امیر سره دا امر زما چې کوم امر وکړو کنه نو زما ملک نو امر می وکړلو پر دې ملک امر کول ټیک لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه الک ولی ما خپل ملک تصرف بنو کو یار دغه غنم خو ما د خالد نه غستی د غزما دي کنه جواب بیز ما حق خو بدین کې دی کنه یار بچا کې دی ادین کې دا خو یې غنم دي لان حق وزک حق چي دی د امیر د رب السلام دا بدن کې دی نه پاین کې پدن لګي پوه شوي کنه نبی د دې کم عقد وشو د دې با شریک کیفیت څه وی فقہی کیفیت وایا صورت د نیر خونه دی کنه ما د من غنم اخیستې دي او زما لوخه پروت دی ما ورته ویل زه غایب مچدي کې وتل او د زما په غیبوبت کې وتلل مونږ ول دا نه د کافی زما قبضه رانه لا د سیم ویلی کنه او سوال دا دی نو به د دې حیثیت څه شو دغه جواب دا دی اصل کې زما لوخه د خالد سره ور سره دی عاریتن پاغي کې خپل غنم وتلل بس زما لوخه کې عاریتن موت اجازه ور کړې کنه زما لوخه کې وتلا کېل کوي ما فصار المسلم الیه وبغرزی کې مسلم الیه مستعیرا دا وداسي شي لکه چې بسوال یې خستي غرایر منه د رب السلامنا وقد جعل ملك نفسه او بي وغرزول ملك خپل فيها دغه رب السلام په غرایر کې بس قبضه پکرانه لا دې د باربل مثال ووري كما لو كان عليه دراهم ودين فدفع اليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصل قابضا لكبر وګره ازما په دې بل مثال زما په خالد باندې دراهم پوری دي به می خالد هغه په تعین باندې متعین کیږي به می خالد ته ویل چې لګه د بټو درواله بس پدې کې دغه دراهم واچوا خالد پکې واچول دغه زما قبضه حساب ده نه د حساب د دې نتیجه ده کدی ځکه هلاک شي دا خالد مال به هلاکیږي او مخکې به سلام کې چې زما په غرایر کې چولي او زله حاضر ومنه او کېل کړیو باغې کوم چې هلاک شول لچا به هلاکیږي د رب السلام د دې فائدہ ده چې دا قبضه غیر معتبره ده مطلب که هلاک شو خالد به هلاکیږي او قبضه معتبره وي به چا هلاکیدل به زما به هلاکیدل اورا ولو كانت الحنطه مشترى ها وسك مشترات غنمي برګوري ما د خالد نه غنم واخ السلام بياده زر روپۍ مې ورکړې ماته ولغه غنم دي شمال سیده ما ول خپل لوخه ورکو دي کې واچو د واچول او زه غایب ما دې صورت کې قبضه را لغه ولی زکه زما حق پېنی غنم کې وامه به کې هم ولغه حق بچا کې عین کې او به زما لوخي کې واچول بس قبضه کافي شول یعنی دا ما وکیل کو دا وکالت ټیک دی ولی وکالت ټیک دی مخکې وکالت ټیک نه دلته ټیک دی مخکې وکالت ځکه نه ټیک چې مخکې ملک نه یو سړی چې دی یو شی مالک نه بل وکیل نشي جوړولې او دلته زما ملک ټیک دی رقم غنم مې د نواغسل دا زما شو اوس مې وتویل ته مې وکیل شو زما په دې لوخي کې واچوا وکالت هم ټیک دی نو د هغه قبضه د وکیل قبضه داسې لکه د موکل قبضه نو چې هغه زما لوخي کې واچول ګویا چې ما واچول بس قبضه رااله که هلاک شو چا به هلاکیږي د مشتری نه رسېږي ګورې یو ته الکه ګران دی ګران نه دی بس همدغه قاعده کما چې ما ویلي د ټوله مسله تر اخیره په دغه بنا د ډېر مزیدار مسائل لګوري ولو كانت الحنطه مشتراتا کچره دا غنم دا مشترات عامه به هغه کې اخیستي والمساله بحالها او مسله په دقه حالت ده
چې لوخه مشتری ورکو بای زما په د غلوخي کې زما د غنم کېل کا نصار قابضا قابض جوړيږي وللان الامر قد صح دلته امر سید کنه وکالت ټیک دی وکالت په باب کې وراله راشي ښا یو سره دی یو شی یو کار د خپل کول شي بل مالک جوړول شي د خپل نشي کول بل مالک نشي جوړول نه خپل ملک کې سره د خپل تصرف کول شي بل مالک جوړول شي پر دې ملکی نشي نو وغیر صح حيث صادف هغه دا چې د امر زما چې د مخامخ شو ملک او زما ملک سره ولی لانه وزچوما ملک العين ز خدای نشي مالک شوم د بي په وجه الا ترى تګور کنه بل مثال وره توجه جي ما د خالد نه غنم اخسي به سلام ماني من غنم ما وتل چلکه د غزما کم غنم تا سره دی لال ش جرن دی لوي سه وړی کا د لال جرن دی لوي وړی کړه دا وړه د خالد د زمانه دي ولې زما د امر ټیک نو پردي ملک امرونه کومه کنه رسېبي ما ملک بدن کې دل ته چیرې عندي او کچری د خالد نه غنم پامه به یمانی واخستل بلغه غنم دي مال ټیک دا لال شلکه وسه بجرن د کېوړه کړه اوس د چا دي وزما دي کا بل صورت وورا همدغه غنم دي بای سلام کې موت ول شلکه سمندر کې واچو مړې د مایانی وخري او د سمندر ته ورته ول د چا مال هلاک شو د خالد هغه زما حق خو بدن کې او د خوینې چلته واچو او کامه به یوا او به سمندر کې واچول بیره چا دی بیره مشتری دی نه رسېبي آسان دی ګوري الا ترى تنګوري انه لو امره کشری بای امر کړي وي دتا بالطحني چلک وړي کا کانت توهین دا وړي چری په سلام کې ود المسلم الیه وی او په شراء کې ود چاوي د مشتری بوي ولل صحت الامر بشراء کې امر ټیک دی کنه بل صورت وکذا امدرشن اذا امرك لچ امر کړي بای اي صبه في البحر سمندر کې توی کا نو په سلام کې يهلك هلاکی کې من مال المسلم الیه نه خالد د مالنا او بشرا کې من مال المشتری د مشتری د مال نه هغه کې د بای او د کې د مشتری تاسو پیږئ او لہذا به شرا کې ما من پیسې لازميږي سمن او يتقرر الثمن عليه سمن بم متقرریږي مضبوطیږي ثابتیږي علی مشتری باندې لما قلنا وجول من ویلی و چې امر صحیح دی ولهذا يكتفى بذلك الكيل في الشراء في الصحيح مليسم دغه وجه ده چې ما د خالد نغنم واخستل مخامخ پراته دي او بس ته خالد د سکارو چې ما خالد نغنم واخستل او خالد د هدایت ناخستی ولکل کړي نو بس کېل کړه لازمه په مخامخ کېل کړه پس هغه کېل کافی دی کا مدسه مویدا صورت قرآن جوړیږي په کلانج راځي خالد چې د هدایت نه غنم واخستل لا کېل کړي نه دي په دغه مجلس کې ما ویل خالد به ما را خرڅ کې ویل سیدا زه حاضر ما او دی خالد د هدایت نه کېل کول یو کېل سره بوکو خالد د هدایت نه دغه کېل زما د بارم کافی دی دا صاحب دې دا بیان کړو دا یو کېل کافی دی ولی اغه زما چې بس کې حق وکنه هم کې کېل کو کنه بس ټیک دا یو کېلو شو دا کافی دی دلته نه رسېبي او بای سلام کې یو کېل نه دی کافی وجه سره بای سلام کې حق د دینو نو خالد چې کله هدایت نه کېل کول هغه دین نه دی خوین دی ما ته دوباره کېل کوي زما چې بس کې حق دی او په شرع کې حق شي بیان کی نو چې کله خالد د هدایت نه کېل کول مکه یې کېل کو بس ټیک شو خبره ولهذا دا وجدا یکتفا کفایت بکیږي بذالک الکلمانی فی الشراء شراء په مسله کې هم دغه صحیح رائے ده ولی ملیس لانه نائب انه فی الکیل زکه دا خالد دا نائب د زمانه بکیل کې ما چې ته واغسل الګ وسیکل کنه بس شکل کول ګویا د زمانه نائب دی والقبض په قبضه کې دی څه مطلب د خالد ما مانی غنم را خرڅ کړه ما بیا کې دا غنم متعین شو کنه شو متعین شو کنه اما ویلې کېلې کا نظما نائب جوړ شو بکیل کې ځکه زما وکیل شو ابه چې کېل کړه نو قبضه هم وکړه دا قبضه هم ټیک شو لازمه بلوخي کې چې قبضه کړه هغه کې واچول ولی غنم زماو نو ما د امر کول چې ته قبضه کدام ټیک شو ابو سلام کې دا نسې کېدل لانه نائب عنه في الكيل دا خالد چې دا مشبای دا نائب دی انه د مشتری نه په کېل کې مو په قبضه کې
کله بالوقوع فی غرائر المشتری کله چې واقع شول په کله چې د غنم واچول په لوخي دا پاغه تیلې د مشتری کې رسي به ولو امره في الشراء ان يكيله في غرائر البائع ففعل لم يصير قابضا لکبر وګره دا صورت د محکمه بیان کړو ما د خالد نه غنم واخ السلام بایدا به متویل چې لکه غنم چې دی کنه ستا کوم لو خیره بدغه کې وته لبس کېلی کوي ما د کېل کړه امال لاره کړی نه دي نظم زما قبضه پیراله نه دراغ نه رسي به وجه سره ولې زما قبضه بال راتله چې غنم ما قبضه کړی وې دلته خو مینه دي کنه ولی مینه دي ما خو څلو خنه دي ور کړی خالد په خپل لوخي کې خپل غنم واچول نه رسي به یا دې سی وای غنمو کې تعین راغله دي خو زما غنم خپل لوخي کې واچول زما د قبضې نه مخکې قبضه خو زما نه درغلي کنه د ستغه صورت جوړ کړي کا وګورئ كما ده ولو امروا ان يكيلوا چلك ترى غنم كيلك زيل على يرش ولو امروا في الشراء يكيلوا دغه كنا في غرائر البائع ففعل بای دغه شانو کړلم يسر قابض نه جوړيږي ولي لانه دا مشتري چې ده استعار غرائره دا سورۃ المانو بیان کړي ما مقصد دا دی چې اول مال خپل لوخه عاریه کې راکا عاریه کې او به زما غنم واچوا وسی شو کا زما غنم بس اول د لوخه به څه کې راکا عاریه کې او به زما غنم واچوا او عاریه له تم کېږي هدایت چې سړی قبضه وکي ما په لوخه قبضه کړي نو عاریه ټیک نه ده چې نه د نو بخپل لوخه کې چولې د قبضه خو بال راغلی چې زما لوخه کې چولې او خلانه دي چولې کنه رسیبي لانه مشتري چې استعاره د باریه کې واغسلو غرایر د بای ولم يقبضها ولا قبضه کړي نو فلا تسير الغراير نګرځي غرایر فید مشتري کې چمنګ وایو غنم په ید مشتري کې لاړ بای غرایر نه دی غنم بچلال شي فکذا ما يقو فيها هم دغه شان هغه شي هغه غنم چې کوم واقع کیږي بغرایر کې هغه هم د ید مشتري ته نه ورغلي نه قبضه نه درغلي وصار كما لو امروا ان يكيلوا ويعزلوا في ناحيه دلی بل مثال ووري ما د خالد نه غنم واخ سلام ابای کی به متویل چلک کېلی کا او په خپل کور کې به یو ګټ کې کېله مړه بس دې صورت کې زما قبضه رانه لا ولې دا کور د چا دی د خالد دی د چا په قبضه کې کور د چا په یاد کې خالد نه ما ته خلا قبضه نه درا کړي وګورئ وصار كما لو امر هغه دا چې مشتری امرو کې هو بایته اي کې لو چې کېلی کا وينزل او بي غاړي تکیدا في ناحيه بي غاړي تک في ناحيه ويعزل او به جدا کده غنم مثلا في ناحيه من بيت البائع په یو طرف د بیت د بایع کې نو ملک قبضه ناراضي وللن البيت شر بنواحيه سره د ټولو اطرافو په يدي بلاس د بایع کې مشتري بلاس کې غنم ورنکړه ها یو صورت د سیده مولي سمنن سوادو قانون کې چې د خالد نه غنم والا ماته و تلی شاپر کې راته واچي و دا والا مالجی بس د خپل دکان کې غاړه تکې ده طبيب سره راځم دا قبضه ټیک ده ها دا کال ته ممتاز کړ او تخلیه وکړه د تخلیه قبضه را مطلب معنی ختم کو کتی او چته ولې شي دا قبضه کې راځي پیږي کنه او چې تر تخلط ونشي ګوري لان کوم دې تورسه فلم يسر المشتري قابضا بارها المشتري قابض جوړ نشو ولو اجتمع الدين والعين والغرائر للمشتري دا لا بلا قصه اورا توجه جی زما په خالد مانی من غنمم پوریو او من می تحالن واخستل څو من شو دوا یو یمن می په پوری نو دسی و یمن می به سلام مانی ته خستی وزاړو او من می ته وس واخستل یو مطلب دی قرض می په پوری یا به سلام مانی دین دوړ یو مطلب دی خیر دی مطلب حکم به دیوار سره یو دي سی وای به می خالد تخپل لو خبر کو الګ هم بده کی راته کېل کا تاسو را صحیح کنه نو د دې دوه صورت جوړیږي کچری داین غنم چې کوم ششرا کی ما چې د غسی هغه په کول ورو اچول ابه می بکم پوری وای په کې رس ورو اچول بس ما قبضه وشوله او کاولی پکې هغه دین والا واچول او رس پکې د عین وسمه چې غسی ورو اچول به قبضه ونه شول نه رسیبي وجه سره اولی چې پکې عین واچول لوخم زما ده او غنم مزما متعین دي نو امر می ټیک دی که غلط دی ټیک دی
نظما په دغه لوخي چې غنم واچول زما شو صحیح او به غدین غنم چې وې په ګرو سور واچول زما غنم سه خلط کړه هم زما شو او کولټه کاری کړي ولې دې نه چولیو نو دین کې خو زما حق لانه درغله کنه زما په لوخي کې کده سره لوخي وای کې واچول بهم زما حق په کې لراغله نه دي نو ګوره خپل ملکی باغ زما لوخي کې واچو او زما لوخي عاریتن ځان تواخستو پوي او به هغه عین غنم چې زما هغه په خپل غنمو کې ورواچول او دا قانون دی چې خپل غنمو کې خپل شي کې سړی د بل همجن شي ورواچي چې د څه خل چې امتیاز نه کیږي بس دا داغه شو دی بل لوز داغي مثل ور کوي کزوات القيام نو قیمت به ور کوي د استهلاک سره ملک راځي ها د هلاک لل خپل غنمو کې جسمه غنم واچول لاین څیکړه بس دای مالک شو لکه غاصب څنګه بالاک معنی مالکیږي او قیمت به ور کوي بزوات القيام کې مثل مالک ته ور کوي زوات المثال کې بدن لګي پوه شوي کنه به کنه ګران دي متو ګوره کم دې ولو اجتماع الدين والعين كشري جمشي دين او عين او غراير د مشتري وي وسراشه ان بدا کچره بای شروع کی بیان باندې اول غراير کی عين واجي نصار قابضا بس مشتري قابض جوړ شو اما العين عين ولي قابض شو هل تامر ټیکو ما درته ویلی امر څو فلصحه الامر فيه ذک امر بګی ټیکو د مخ تیر شو هر چې دین ولي وې دین زما ملک سره متصل شو کنه لوخم زما غنم زما وغي سره متصل شو فالاتصال اذا دغه دین متصل شلو بملک د مشتری ملک سره وبمثله دغه شان چې د سړي ملک سره د مشتری ملک سره بای د مشتری په حکم باندې په امر باندې خپل مبيع چي دا هغه متصل کینه بس د بای مشتری ملک پراشي پدن لګي پوه نه شولې چې کله بای مبيع د مشتری ملک سره متصل کی د مشتری په امر باندې مشتری ملک راځي به وبمثل يسير قابضه او دغه شان قبضه باندې دغه يسير ګرځي د مشتری قابضه بمثل اتصال الدين بملك المشتري دغه تراجه کړه او په مثل د اتصال د دین په ملک مشتری پوری پر آزاد مشتری باندې مولي سي يسير ګرځي مشتری قابض كمن استقرض حنطه وامروا ان يزرع دې بل مثال اوره ما د خالد نه غنم قرض واخستل به متول ما پټی کې لګو شیندا د وکړه نظم قبضه بیراله ولی لکه قرض کې خدا غنم جری دا خدین دی دا متین شوی نه دی ګوره قرض کې قدم ټیک شو ابه می چې تر خبرو کړ زما پټی کې واچوا زما امر وکنه ورته زما رضا وا نو څنګه پټی کې واچول زما ملک سره متصل شو چې متصل شو زما ملک بیراله علم دې کنه كمان استقرض حنطه لك زد خالد غنم والم قرض وامروا به وتامروا كما يزرع چې دا غنم وکړه په ارض ازما بزمکه کې بل مثال وكمن دفع الى صانين دري بل مثال واوري ز زرګر لا غتمه ورکما او وته مچاله کې بده غتمه کې د چاندې غتمه را یو دینار چاندي په کې نورم پسې ورګړه کا او زرګر په خپل دکان کې دغه شانکارو کی نو دغه ټوله غوتمه سره دغه یو درهم نه لازمه په قبضه کړال الکه څنګه قبضه کړال زما په امر باندې هغه مبيع هغه زما د ملک سره متصل کړل کنه زما پر رضا باندې بس ملک رااله کنه ونه رسیدلې به لنډه دار ګورما درته قانون ویلو چې کله بایره پاتېږي مبيع د مشتری ملک سره متصل کی د مشتری پر رضا او په امر باندې د مشتری قبضه پر راځي نه رسیبي وګورئ وکمن دفع الى صانعين یو سړی صایغین دی لکه صانعين صایغین یو سړی صایغ ته څوک چې دغه سونه چاندي زرګر سونه چاندي دغه شي نه جوړي زرګر یاد کوي وسلنده خبره خاتمن غتمه و تور کړه او امر و تو کړه او یزيد من عندي جزيت کی دغه صایغ د خپل طرف بنصف دینار په کې ما د پوره دینار ویلو مال درهم ویلو هیڅ خبره نه ده تاسو پوه شولې خن راضي وسره الټه کوي و ان بدا بالدين کداغه مسلم کشری شروع بدین کې وکړه مسلم فيه اول لوخي کې واچول یا قرض غنم وغه ول واچول نو لم يسر قابضا قابض نګرځي ولي الک بدین کې خو امر ټیک نه وکنه یار بدین کې سو ځکه اگر کلو خزما او د امر ټیک نه نو خپل غنم زما لوخي کې واچول او زما لوخي چې ده
زما په اجازت باندې دا کار کړی ګویا چې هغه زما نه عاریتن هم واخیستو نه غنم د چا شو د بایي شو کنه د مسلمي لې او به چې کوم نوی غنم می ته په عامه بایي اخیستی او به کې ور واچول او زما او زما غنم خپل ملک سره څکړه متصل کړه امتیاز نه کیږي ته څه وایي استهلاک وایي او استهلاک سره سره راځي ملک راځي نو ماغه مالک شکر یو تا اما الدين چره فلی ادم صحه الامر و ملاین چره فلی انه زکدا بای چره خلطو د غنم خلق له بملک خپل ملک سره قبل التسلیم نمخ فصار مستهلكا نو دا بای هلاکون کې و ګرځیدلو د امام سے بنزمانی یو وای فصار دغه غنم دا مستهلكا دا هلاک للی شو وس عند ابي حنیفه رحمه الله د امام سے رحمه الله بنزمان دي تاسو ویږي کنه او دا سیراین دا فینتقد البيع بملیس ختم شي ماته شي ځکه ولی بیا ماته شوله مو بیا هلاک شوله څنګه هلاک شوله خپل غنم وسیغه مو بیا ولا غنم خلق دا هوش وهذا الخلط اعتراض هلکه دا خو ته مشتری ویلیو کنه یار به کې ورای چې مشتری ته ویلی نو کوم کار چې د مشتری په اجازه ته شغه ته خو څوک استهلاک نه وای دا تسولی ته استهلاک وای ناجیز کار خو نه دی کړي نو اورا وای د مشتری مطلب خدا او چول پکې عین واچو رستو دین واچو د خلا برزي وکړه اول څه وکړه دین واچو دا احتمال شته کنه شته وهذا الخلط غير مرضي به دا د خل دي چې مشتری بده نه راضي ها غیر مرضي به رضا نشته بده خلط مانی من جهه د مشتری د سیډه لجواز لك جائز ده اي يكون مراده چې وی دي مراد د مشتری البدايه شروع کول پهن باندې والله ور واچوا او د امام صاحبانو بنظمانی وعندهما هو بالخيار ان شاء نقض البيع دي صورت کې وای چول دین نور واچو به رسته به عین نور واچو مشتری ته خيار دی کبا ماتي او کور ان شاء شارکو بای سره دي شریک شي هغه دین د بای غنم او د ددي په شریک غنم بشي في المخلوط کې ولئن الخلط ليس باستهلاك عند دغه بنظمانی اصل کې خلط استهلاک نه دی او د امام سے بنظمانی خلط استهلاک دی تاسو ورسېدلې مولوی صاحب او د امام صاحب راي مفتابه ده